أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم توليتم ثم وبیا تولیتم تاسو مخواړو من بعد ذلك ورستو د دینه، یعنی الله پاک جل جلاله په يهودو باندې هغه د کوه تور غر هغه د پاسه نسکور کو ورته منې کنه منې په زور په اومنو تورات او دغه نه ورستو بیا دي چې کوم دی په تورات باندې عمل نکو. نو الله پاک جل جلاله دا ذکر کوي چې ثم تولیتم بیا تاسو مخواړو من بعد ذلك ورستو د دینه، یعنی ورستو د هغه وعده نه کوم چې الله پاک جل جلاله تاسو نه واغست په زور باندې چې د تور غره در باندې پاسه کې خودو او درته وی چې منې کو نه منې دې بخپله باندې आवाज وکړي چې الله پاک مونږه مونږ. نو الله وی د هغه وعده نه من بعد ذلك څه مطلب دی؟ د هغه وعده مراد ده من بعد ذلك ورستو د هغه نه، یعنی ورستو د هغه وعده نه بیا تاسو مخواړو او په تورات باندې معامل دا چې کوم دي شروع نکو. فلولا فضل الله پس کو شرنه فضل د الله پاک علیکم پتاسو باندې ورحمته او رحمت تاغه مهربانی ده هغه لکنتم من الخاسرین نو خامخا شی و تاسو د خاسرین د نقصان مندونکو نه. فلولا پس کو چرنه فضل الله فضل د الله پاک علیکم پتاسو باندې ورحمته او رحمت الله پاک لکنتم نو خامخا بغرزدلی و تاسو من الخاسرین د نقصان مندونکو نه. نقصان په دوه قسمه دي، جانی دي او مالی دي. نو دی را روان آیات کې الله پاک جل جلاله جانی نقصان بیانې چې جانی نقصان څنګه کومه، او په بل آیات کې پس بیا ورستو مالی نقصان بیانې چې مالی نقصان څنګه کومه. نو دواړه نقصان په دواړو طریقو سره به تاسو نقصان ده ګرځېدلی وای، نقصان مندون کې به ګرځېدلی وای، خو چېرته د الله پاک جل جلاله فضل وي. فلولا پس کو چېرې نه وي فضل الله فضل د الله پاک علیکم بتاسو باندې ورحمته او رحمت الله پاک، یعنی کو الله پاک جل جلاله تاسو څنګه د تورات نه مخ اړولې په تورات عمل نه وی کړی، نو الله پاک د سیم کولی شو چې یو دم اساس شکلونه مسخ کړی وي، شادوغان او خنزیران درنه جوړ کړی وي، تاسو الله پاک کولی شو. خو الله تاسو ته مهلت درکو او الله پاک تاسو فورا چې کوم دی اوننی ولای، نو دا د الله پاک فضل دی، د الله پاک کرم دی او د الله پاک احسان دی چې فورا الله پاک انسان په ګناه سره نه رانیسي. دغه دې طرف ته اشاره ده. ثم تولیتم ثم بیا تولیتم تاسو مخواړو من بعد ذلك ورستو د دې وادینا فلولا فضل الله پس کو شرنه فضل د الله پاک علیکم پتا سو باندې ورحمته او مهربانی ده هغه لکنتم خامخا بشوي من الخاسرین د نقصان مندونکو نه، لکنتم تاسو خامخا ګرځیدلی وای من الخاسرین دو نقصان مندونکو نه. ولقد علمتم او په تحقیق سره تاسو ته معلومه ده او په تحقیق سره تاسو ته علم دی الذين دها کسان مبارک اعتدوا شغی زیاتی وکم منکم لتاسنا فی السبت د خالی دروازه مبارکی منکم لتاسنا بالصید السمکی د میانو د خکار مبارکی فی السبت د خالی په حق لباندې. اصل کې د حضرت داوود علیه السلام د زمانه خلقو ته اشاره ده چې داوود علیه السلام په زمانه کې د بحر کلزم په غاړه باندې د داوود علیه السلام قوم آباد، دغه څخه خلق آباد، دغه کلی نوم ایلاو، کم کلی چې د بحر کلزم په غاړه باندې آبادو دغه کلی نوم ایلاو. پاغه کې چې کوم داوود علیه السلام سو امتیان پاتې کېدل او په دغه دریاب کې میان ډیر زیاتو او دا کم کلی والا چې د میانو شوقینو میان به په خپل باندې نیول هم او خرڅول به هم، نو دی به چې کوم د میانو ښکار کو او د دې په حق لباندې د خالی روز دا معزز روز و د عبادت روز و سرنګ چې زمونږ د جمعې معزز روز ده د عبادت روز ده، نو د کرنګي د يهودو معزز او چتر روز د عبادت روز چې کومه نو هغه د خالی روز و. نو سرنګ چې زمونږ بارک حکم دی چې الله پاک جل فرمایي یا ایه الذین آمنوا ای ایمان والو اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. تاسو الله طرف ته ورشه د جمعې مونږ طرف ته ورشه، فسعونا
علما دا معنا اخلي چې دا امر دی او امر کم سے کم درجه دا د وجوب د پاره ده، یعنی دا خبره واجبه ده چې کم سړی په محله کې د جمعې په ورځ باندې اذان وشي نو دی به یو قسمه کار نه کوي. کو دی دکانداري دی به خپل دکان بندي فسحو الی ذکر الله، دی به د جمعې مونځ طرف ته راځي. کو دی زمینداری کې اخته دی به فورا هغه پریدي او جمعات ته راځي. او کنه دی خپل زمینداری کوي یا خپل دکانداری کوي نو دی حلال کار کوي، خو د حلال کار په دغه ټیم کې حرام، په دغه ټیم کې دی ډوډۍ هم نشي خوړلی، په دغه ټیم کې به دی هغه کار کوي کوم چې د جمعات سره د مونځ سره متعلق څیزونه دي. دی به غسل کولی شي، دی به کتاب کتلی شي، یو خطیبي مثال په تور د جمعې لپاره تیاری کوي نو کتاب پکې کتلی شي، مسواک وهلی شي، جامې بدلولی شي. د جمعې د پاره د کوم د تیاری سامان دی هغه کارونه دی کولی شي، د هغې نه علاوه دی نور کارونه نشي کولی. د خپل نوکري بهرحال مجبوري وي، خو کو دکاندار دی به خپل دکان بندي، کو زمیندار دی به خپل تجارتګر دی به خپل تجارت په دغه ټیم کې چې څنګه د ډومبې اذان دی واوري د هغې نه پس د ټول کارونه د دنیا دا په ده باندې حرام دي، دا کارونه به دی نه کېدي به جومات طرف ته راځي. نو څرنګه چې زمونږ د جمعې د عبادت ورځ ده نو دقه رنګې د یهودو د خالي د ورځ د سبت یعنی د خالي ورځ ده د عبادت ورځ وه، نو دې ته چې کوم دی حکم وشو چې تاسو په دې ورځ باندې میان نه نیسئ، د شپږ ورځې ځان له میان نیسئ په دې دریاب کې، خو د خالي په ورځ باندې میان نه نیسئ، په دې باندې تاسو باندې پابندي، ځکه دا ستاسو د عبادت ورځ ده. نو دې خلکو څه چل وکړو، داود علیه السلام ورته حکم وکړو، د الله حکم ورته واورو چې د خالي په ورځ به تاسو بالکل ښکار نه کوئ، او د خالي ته ورځې نه علاوه چې څومره ورځې دي په دې ټولو ورځو باندې ځان خپل ښکار کوئ. نو دوی به داسې وکړل په نور ورځو باندې ښکار کوو، خو د خالي په ورځ د الله پاک په دې کې امتحان و نو دا میان به ډېر زیات وو. نو دوی به داسې وکړل چې دریاب سیټ ته به تالابونه جوړ کړل او هغه تالابونو ته به ځایونه مات کړل دریاب نه، نو میان به ټول راغلل تالاب کې به جمع شو. نو ماښام به یې پسې چې کوم دی هغه تالاب ته به بیا خوره یا شګه ور واړوله او خوله به یې پسې بنده کړه، نو ټول میان به دې طرف ته په لښتو کې پاتې شو. نو بله ورځ د اتوار په ورځ به راغله، هغه بیا ټول ونیسه وبېړه. خلکو ورته ووایي چې داسې کار دی، دا کار خو ستاسو ناروا دی، الله پاک وایي د خالي په ورځ ښکار مه کوئ. نو تاسو د خالي په ورځ ورختونه مات کړئ نو مۍ پورې څه وزرې خو نشته چې هغه د دې تالاب نه واپس چې کوم دریاب ته ورځي، دا خو د الله امتحان دی. وي دې وي چې مونږ خو د اتوار په ورځ باندې ښکار کوو، خالي په ورځ خو مونږ میان نه نیسو، مونږ یې خو نیسو د اتوار په ورځ باندې. نو په دغه کلي کې درې ډلې جوړې شوې، یو خلک پکې هغه چې په خپله ښکار کوو د خالي په ورځ باندې، څوک یې معنا کول نه. دویمه ډله پکې دا جوړه شوه چې هغوی دې ته ډېر منتونه وکړل چې داسې وکړئ، دا کار مه کوئ، په تاسو باندې الله عذاب راشي. دا خو الله پاک حکم کړی چې د خالي په ورځ دا د عبادت ورځ ده، په دې ورځ به تاسو ښکار نه کوئ. خو به هر حال هغوی څه وخته پورې نصیحت وکړو، خو دوی هغه څه نصیحت ونه منو، هغوی ستړي شوي دي، خاموش کېناستل. ځل درېیمه ډله دا وه چې هغوی به روزانه راتلل او دوی ته به دعوت ورکړو چې دا د الله حکم دی، د الله حکم ومنئ، د خالي په ورځ باندې ښکار مه کوئ. نو دوی به ورته څه وي، مونږ ښکار د خالي په ورځ نه کوو، مونږ ښکار د اتوار په ورځ باندې کوو، د خالي په ورځ خو صرف د دریاب ته مونږ راشړو. نو دا درېیمه ډله چې کوم دا دوی ته لګیا وه، نصیحت پې کوو خبره چې کوم دی نه منله. اخره کې الله داسې وکړل چې د شپې دی وده او الله رب العزت د دغې نه دا چا چې به میانو دا ایله به یې جوړوله، تالابونه به یې جوړول او د خالي په ورځ به میان راشړل او د اتوار په ورځ به یې نیول. د دین الله پاک خنزیران او شادوګان جوړ کړل، شکلونه ول الله مسخه کړل. نو د ځوانانو نه الله پاک شادوګان جوړ کړل او د مشرانو نه الله خنزیران جوړ کړل. دا دې پر دوه ډلې چې کومې وي نو دې چې وکتل ویل دې طرف نه خو نه اواز راخیږي، نه چې پکې ماشوم جاړي، نه پکې لوی خبرې کېږي. دا څنګه چل چې لاړ هلته کې نو دروازې ورپسې ماتې کړې، ټول په خپلو کورونو کې څوک شادوګانو او څوک خنزیرانو. او روایتو کې راځي چې دوی به ورته لړ ورته به یې وکتل، وي ته پلان کې نه، هغه به یې سر داسې اوړه کو، عقل ته الله نه واغست، صرف شکل یې وله مسخه کړی، خبرې نه شوې کولی. وي د سترګو نه به یې اوښکې بهېدې او جړل به، خو صرف سر به یې اړه کو چې یو زه پلان کې یم، او په دې باندې خپېمان و چې دا مونږ څه چلو. خو بیا خو د هغوی شکلونه مسخه شوي، د الله عذاب راغلی و، هغوی چې کوم دی هغه هر څه لیدلي وو، بیا الله هغه عذاب واپس نه کړو. 3 ورځو پورې هغوی ژوندي وو او خپل خپلوان به یې ورتلل، هغوی به پېژندل، وي ته پلان کې، ده به ورته یا پلان کې یم، سر به یې ورته وړه کو، په خوله به یې خبرې نه شوې کولی، او سر به یې وړه کو او د سترګو نه به یې اوښکې تلې جړل به. 3 ورځو پورې ژوندي وو، 3 ورځې بس الله پاک چې کوم دی ټول هلاک کړل، ختم کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه تپوس کړي د الله پیغمبره دا اوسني چې کوم شادوګان دي یا دا اوسني چې کوم خنزیران دي، نو دا هغه د یهودو هغه خلک دی، د یهودو نه چې کوم خنزیران شادوګان جوړ شوي دا هغه دي او که نه؟
نبی علیه السلام ته فرمایل چې نه هغه 3 ورځې پس الله پاک بیا ختم کړیو او دا خو د يهودو نه مخکې خنزیران الله پاک پیدا کړیو او دغه د يهودو نه مخکې الله پاک شادوغان هم الله پاک پیدا کړو دا هغه نسل دی د دې نسل نه دی زیات شوی 3 ورځې پس الله پاک هغه ټول مړ کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم روایتو کې راځي چې په اخره زمانہ کې هم د خلکو شکلونه مسخ کیږي شادوغان او خنزیران به دي جوړي صحابه تفوس کې د الله پیغمبر دا مسلمانانی دی به کلمه وی نبی علیه السلام تو فرمایل یصلون ويصومون ويحجون دی به کوم دی روجیم نشي دی به کوم دی منظم کوي دی به حجونه کوي نو بیا د تفوس کې د الله پیغمبر دی په شکلونه ولې مسخ کیږي وی دا خلک په د غانو بجانو ډیر شوقي دی به د شپې د غانو بجانو په مجلس کې ناس وي او ټول شپه مجلس وکي او چې سحر شي نو د دینه به کوم دی شادوغان او خنزیران جوړي وی تاسو د غانو نه ډیر زیات ځانو صاحب حدیث کې راځي په ځل کې کوم دی غنا پیدا قسمه قسم ګناهونه د غانو اوریدلو سره کوم دی پیدا کی نو دا په دې باندې چې دا عذاب راغن دی عذاب طرف ته دي ته اشاره ده چې الله پاک جل جلاله دیغه شکلونه چې کوم دی مسخړل د بازو نه شادوغان جوړ کړل د ځوانانو او د مشرانو نه چې کوم دی خنزیران جوړ کړل نو دې آیات کې هغه طرف ته اشاره ده الله پاک فرمایي ولقد علمتم او په تحقیق سره تاسو ته فتره تاسو ته علم دی الذين ده کسانو بارکی اعتدوا چاغي تجاوز اعتدوا یعنی دی تجاوز کو د حدنا اعتدوا دی زیاتیو کو تجاوز یو کو منکم لتاسنا بسم بسوید سمکی منکم لتاسنا د میانو د خکار په بارکی فی السبت د خالی پروازی کې فقلنا من فرمایل لهم دویتا کونو چې شیتاسو قردتا شادوغان خاسئین ذلیلا فقلنا من فرمایل ای على لسان داود علیه السلام فقلنا الله وی مو په جبه د داود علیه السلام فرمایل چې کونو قردتا خاسئین شیتاسو شادوغان ذلیلا دا ټول شادوغان شو فجعلناها پس من وګرځول دا کیسه نکالا عبرت لما ده چا د پاره بین یدیها کوم چې دغلته موجودو په دغه زمانہ کې موجودو وما خلفها کوم چې ورستورات دونکو موعظه نصيحت للمتقين د متقیانو د پاره نو دغه د يهودو چې کوم د خالی روز دی په دې کې عبادت دا د دوی د عبادت ورځ زمونږ د عبادت ورځ کومه د جمعه ده د جمعې په ورځ باندې دغه مونږ ته دعوت دی چې تاسو هم د خپل ورځ ګوري قدر وکړئ ډیره مبارکه ورځ ده من مات یوم الجمعه فقد وقع عذاب القبر څوک چې د جمعې په ورځ باندې مړ شو یا د جمعې په شپه باندې مړ شو نبی علیه السلام فرمایي دنه د قبر عذاب لري کړل شو په ورځ د قیامت په الله پاک جل جلاله دیدار کی خلق پر ازي څوک په نور په کرسي باندې ناس وي څوک په کم دي د زمرودو څوک چې کم دي د سرو څوک د سپینو او هر سړی به الله رب العزت دیدار کوي وي د ډېر خوانه چې کم کس دیدار کوي هغه کسي چې کم کس ته جمعې په ورځ د وخت مونږ د پار راځي د جمعې په ورځ باندې د وخت د مونږ د پار راتلل او په جمعات کې کېناستل او تلاوت کول یا ذکر کول خو د وخت چې کم د جمعې په ورځ باندې او شروع به اذان وشي دا غینه پس بیا خپل کار کسب دا بندول دغه مونږ طرف ته هم دا اشاره تاسو هم د خپل ورځ قدر وکړئ ځکه د يهوديانو دا غي چې کوم د خالی روز وا او د عیسایانو د عبادت ورځ د اتوار وا او زمونږ او تاسو د ورځ د عبادت ورځ د جمعې ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړو من بعد ذلك رستو د دینا یعنی رستو د دی واده فلولا فضل الله پس کچرنه فضل د الله علیکم پتا سو باندې ورحمته او رحم د الله پاک لکنتم نګرځیدلې به تاسو من الخاسرین لکنتم نخامه لم بګی تاکید د بار دین خامخه بګرځیدلې وای من الخاسرین نقصان مندون ګنا ولقد علمتم بتحقیق سره تاسو ته معلومه ده تاسو ته پته را تاسو ته علم دی الذين دها کسانو بارکی اعتدوا چاغي زیاتیو کو منکم لتاسنا فی السبت فسبت کې یعنی په خالی کې یعنی په ورځ د خالی کې په خالی کې زیاتې نه وکړي په دې میانو کې زیاتې کړو د خالی په ورځ باندې به میان نسل نو دلته قران آسان کتابوم دي خو ګران کتابوم دي منکم لتاسنا فی السبت نو منکم سره بدلته کې بسوید السم کې لګي د میانو د خکار په باره کې تاسو زیاتې وکړو فی السبت د خالی په ورځ کې فقلنا من فرمایل لهم دویتا کونو چې شیتاسو قردتن شادوغان خاسئین ذلیلا فجعلناها پس من وګرځول دا کیسه نکالا عبرت لما د هغه چا د پاره بین یدیها کوم چې دغلته موجودو کوم چې په دغه زمانه کې موجودو وما خلفها کوم چې ورستو راتلونکي موعظه نصیحت للمتقین د متقیانو د پاره
ثم بیا تولیتم تاسو مخواړو من بعد ذلك ورستو د دینه فلولا فضل الله پس کو شرینه فضل الله پاک علیکم پتا سو باندې ورحمته او رحمت ته لکنتم نخامخ بشو تاسو من الخاسرین د نقصان مندون ګنا ولقد علمتم او په تحقیق سره تاسو ته پته ده الذين ده کسانو بارک اعتدوا جیزیات او منکم لتا سنا فی السبت په خالی کې فقلنا بس من افرمایل لهم دوی تا کونو شی تاسو قردة شادوغان خاسئین ذلیلا فجعلناها پس من وګرځول دا واقعا دا کیسه نکالا عبرت لما ده چا د پاره بین یدیها کم چې بدغه زمانه کې موجودو وما خلفها کم چې ورستو راتلونکي موعظه نصيحت للمتقين د متقینانو د پاره یعنی دا واقعا نصيحت دی د متقینانو د پاره دغه یو خبره پاتې شو دا درې قسمه ډلې چې جوړې شوې کنه نو په دې کې صرف د یو ډله الله پاک چې کوم دی د دې شکلونه مسخ کړل کوم چې دا میان نیول یا به د میانو د نیولو لپاره اله جوړول د طالبونه به جوړول نور دا کوم چې ته نصيحت وکړو او سو وخت پورې ته نصيحت وکړو بیا چې کوم دی کلار شو غل کې ناستل نو هغه الله بالکل چپ پاتې دغه باره کې هم الله پاک قرآن کې سنې دی ویلي مطلب هغه هم د عذاب نه بچ شو او د کوم چې بوته نصيحت کو نو په طریقه اولاد او عذاب نه بچ شو او صرف د یو ډول الله پاک د دې شکلونه مستقل کوم چې طالبونه جوړول او میان به په طریقه باندې ورځي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين زمون رازش زمون لوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي خدای زمون ټول حوائج د خپل غیب خزانونه پوره کړي الله څومره ملګری دل د ګراجي ټول د قرآن فوها د قرآن فهم راوړي الله څومره غلطي کوتاهي پکې زمون شي مونږ ته معاف کړي إله العالمين زمون د ټول ناراضي شي الله چې کله ران راضي شي بیا رانه خفه مشي الله زمون زړونه د خپل مینه او د محبت نه ډک الله زمون زړونه د کامل ایمان نه ډک إله العالمین موږ ژوند د اسلام راکړي الله مرد ایمان راکړي وخت ځن قدم د زړه په صدق سره په جبه زموږ دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول